सके। अगर हमारी नीयत हो कि हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी और अमन लेके आना है तो कल के कल दहशतगर्दी ख़त्म और अमन आ जाए। नीयत साफ मंजिल आसान, तो क्या नीयत साफ मंजिल, हमारी नीयत ही ख़राब है। क्या दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी आपके ख्याल में वाज़ेह नहीं? वाज़ेह ही नहीं है। अगर वाज़ेह होती तो 50 साल से ये दहशतगर्दी इस मुल्क में है तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? कई दिहाइयों से तो दहशतगर्दी ने ऐसा परवान चढ़ा है कि लाखों लोग मुतासिर हुए हैं, लाखों ख़ानदान मुतासिर हुए, करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। इस दहशतगर्दी ने खून की होली खेली है और तब भी हम आज भी संजीदा नहीं है इसके मामले में। आज भी हम हर रोज़ एक नई नई पॉलिसीज़ बनाते हैं कि ये पॉलिसी गलत थी, चलो इस पे बात करते हैं। और आज की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के मुताबिक वो भी गलत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आपके ख्याल में जंग की वजह क्या है? देखिए, जंग की वजह हमने हमेशा ये कहा है दहशतगर्दी के खिलाफ खबर जबरदस्ती महफिल पाता करी से सारा दहशतगर्दी के खिलाफ खबर हाता कि जमहूर हिम्मत को छुडोर पार वादे की खबर हो कि छुडोर दा दहशतगर्दी का खबर दولتي په خبر باندې ذمہواری دا وخت د هر یو انسان یو سړی په دې باندې خلاص چې ورور ما پر ځای مال پر بل سړی راځي مال پر پارټي راځي پارټي راځي کنه راځي د ولسی طاقت چې نه یو چای وي سي ته دې بچو کوي کله سر څوک څوک ته ولر چې هر پارټي په منډه کې وځي دې دا څوک د خلاص نه یو خلاص نه یو زی خلاص نه یو طاقت خلاص نه یو شار خلاص دا زموږ د ټولو اجتماعي مسله ده. کار دا دی چې موږ ټول وطن راوګورو، ټول وطن اصولو باندې وګورو، بیا د دې خلاف تیاری وکړو. دا یوازې دا نه چې خالي به موږ وزګي، دا به موږ معاشي وکړي، دا به موږ له لوږې مړه کړي، دا پر موږ باندې معاشي دهشتګردي مسلط کړي او اوس دا پر تا باندې معاشي دهشتګردي دی هلته به د ورسوي چې د ډوډۍ به نشي پیدا کولی، په غلا او په دا کې به وزن کړی، یو بل به سړی سره وزني سړی وږي سي اولاد یې وږي سي هغه به څه کوي؟ په غلا کوي، هغه به بیا راځي سبا به چا پورته ورغی، هغه به څوک وزني. دې ځای ته موږ راولي یو چاند یو دهشتګرد نشته، یو څه نشته، ریاست موږ دې ځای ته وزدرو موږ باندې به داخل په خپل لاس باندې خپلوان به راولي سره وولي ما سره جنګوي ما سره مدري زه یو د سیلۍ پر نامه باندې بیا تاسو ته تماشا روانه ده خاص په کتاب باندې څنګه ریاست دې څه نه خبره څنګه ریاست دی تا دلته خو ته وایي دهشتګرد دی پټ دی او ښکاره نه دی او معلوم دی بلا بلا کې څه روان دی مخامخ ګرځي لس موټران سره سل کسان سره دي هغه د اف سي وردین په غاړه کې هغه سره اصلي هم ورسره دي هغه سره اصلي ورسره دي چې وزیر اعظم دا اصله د ځان سره رسېدلی وزیر اعظم پاکستان ته دا اصله لېږدولو اجازت نشته د ده سره هغه اصله ورسره ده نو دا د ریاست سنجیدګي ده دا د ده نیت دی موږ د ده پر نیت باندې شک د ده پر نیت باندې شک پر ریاست باندې شک په یو چا هم شک نه دا جنګ د دینو د دنیا دی نه دا جنګ د یو چا دی دا جنګ د ریاست او د ولسونو د پښتانه باندې او د دې دپاره پکار دي ټولې پارټیانې اوس خو یو بله ګنجایش نشته مشکل دا پیښ دی چې تقریبا موږ په علاقو کې د اربکیان چې کوم دلته هم دلالانې شروع دي په بوستان کې دوې ټکانې جوړې کړي دي زموږ په خوا باندې چا ماته دوه نومان راواخیستل خو ما یقین نه دی پر کړی نن سهار وروسته یو خوا ته هم باقاعده دوی خپل کیمپونه جوړوي او زموږ په خوا کې په دا خو زه خبر یم چې په کلو کې هغه ځوانان چې هغه به یا نشهیان یا به ښه یا به بد وي دا باقاعده طور پر د تنخواه لالچ یې ورکړی دی له دا خلکو سره د علاقې خلکو ستا غټه منصوبه دغه ده چې دا خلک راولي د افغان ارمي یې بولي دا خو کارنامه چې دي اوس پنځه نومان سو ټي پي جلا د ټیپو الخوارج جلا سو د افغان ارمي جلا سو افغان ارمي خو کسر د سرکار په سرپرستي کې دا سیستمونه دي بلبلاو رانانو دا باندې ټول خبرې دا یو ډېر غټ مشکل دي خو یو خاطر سرکار سرپرستي بل خوا ته بچ نه یافتي بل خوا ته ساده کلی هر ځوان سره کې نو دا خو هغه ګوره دا اصل کې داسې دی چې دا هر ځای چې دوی واردات کوي د دوی اصل مقصد دا وي د واردات د کامیابي کېدو طریقه کار دا دی چې ځایي خلکو کې اخلي ځایي خلک چې راشي نو ما او تا عزیزان هم سره قریبان یم سره شناخته هم یو نو زه بیا دا کار ښه کولی شم چې ما دې کار ته ودرېږم دویمه خبره دا شی ده موږ په دې نه یو خبر څوک موږ په دې باندې خبر یو چې ستا سرپرستي ورسره موږ اخر دې ځای ته موږ هر وخت دا خبره کړې موږ اخر دې ځای ته ولاړ چې هر څوک خوشحال دی
دې هر څوک دی زورور دی دې د علاقې سړی دی دی زموږ خپل دی ورور دی پلار دی نیکه دی ګوره اخر دې ته مجبور یو که دا خلک د چا په کور باندې ولیدو هغه کور به تړل شي یوه خښ دی بیا هم نه پاتې کېږي هغه سړی که بیا د مسلم باغ دی که د خانزۍ د کرار ځای دی هغه به د دې ځایه ځي سړی به هم ځي دا خلکو پرېږده دا سړی به هم ځي ته څنګه سړی یې ته خپل دې وطن ته دا خلک راولې بدن نه راولې ته خپل سړی په وزنې خپل ورور په دې کې شاملې او بیا سبا راځې خپل ورور په وزنې نو چې ته دا کوې نو اجازه ته یو ګنجایش نشته ته په دې وطن کې پاتې کړې ته په دې وطن کې نو د دې خلاف به موږ دغه غواړي چې تاسو همت کړی دی مې سره په بله خطرناک خبره چې دا تاسو ورونه راشي سیم څه وایي وزیر داخله څه وایي مشاهدین دا خبره باندې خوشحالي محسوسوي چې دلایل فورسیز ایجنسیان سره خپل خلک او سیریدن مخکې شاباس زه د خبرې دا دی چې ما ورته نیټې ځوانان هغه ټرین منظمه اچار شو موږ دې ته معلوم ده چې د ټیپین نوم ورته د ریډیو توارین نوم ورته د فکر پاکستان نوم ورته معلوم خلکو دا معلوم ټرین خلک دي چې زما دا سیویلین ځوانان ته خپل موټر سپیډ میټر تر 15 نه زیات دی روښانه کې موټر نه زما دا ځوانان مخامخ ولې هغه ټرین د امنیت په مخ ورته درې چې هغه سره د هغه جدي د اصلي زديس دا تر ټولو خطرناک خبر دا به شاید مې سکل کوله چې سیمن دا سټیټمنټ دی د زیالانګون دا سټیټمنټ د شایدین دا سټیټمنټ موږ ډېر خوشاله یو نن سیویلیانو فضای فورسیز ایجنسیان په یو فیج باندې دي د شرکتو د اشتراکاتو مقابله دا ډېر خطرناک دا په یو طرز باندې څنګه کنډمېدلی شي ګوره خدای مې سکل کېده په کال پارټي چې دا پرون ول مراد څنګه ناست شوي دي د ایمان مخته پکار دا چې داسې اعلامیه جاري شي چې د نظریاتو د افکارو د تخیلاتو د بالاتر د زیو د خیلو د دې ګنجایش نشي ته باندې پکې پاتې په ستایي په لیول باندې مطلب په مرکزي لیول باندې ورسي ترتیب یو اعلامیه جاري شي چې څلور پنځه اته ویشت پرله پسې د دې خلکو په خلاف داسې یو میسج ولاړ شي سبا بیا دوی دغه سوچ مې چې ما غوړله بس سمپل مطالبې د خلکو شي هغې مطالبې شي تاسو معلومه ده دې مال چې ناست دي هغه وایي چې دا چې کوم زما مغربي خلک دي دا را بازیابه کړ او زما غرونه را صفا کړ او ما ته د ډایلاګ دپاره سم سنجیده وخت راواست دا خلک نه دا پرون داسې وړ ورځ راغله یا وړ ورځ راغله هر ورځ دا دی چې موږ ته یې وینو چې دا بلاک هم راغله بهانه کې بدرېوانه راغله دا مختلف پېښې چې اوس راغله په دې دوې ورځې نه کړل با اختیار خلک زمراد دا کیسه به زه با اختیار منټ با اختیار زمراد لکه دا دوی چې ډیمانډ وکړي واره هزارګان وکړي هغه خبره شوه چې آرمي چیف او کته دلته چې کوم څوک صحیح ده دغه مقررات مال راشي زه له دې سره ډایلاګ کوم نو ستا به دې ولې نه چا ولې چې تا بار بار پکار دا د یو ټینګه خبره وسي د نه مو دې خیال چې موږ له دې واته صاحب چې ذکر وکړي مطلب هر ورځ په دغه کې موږ یې وینو چې د زب قانوني غونډې پرام نه ځای کې زه وینم زه زما ځوانان وینم چې په 10000 پر 1,000 روپۍ د دوی لپاره کار کوي ساري اته بجې وباسي مخسن اته بجې پته راځي ټوپک هم دور کړی دی ګاډي هم دور کړی دی او دا شاکټ خور چاته خوند دا ځوانان په دا شاکټ او بیا د بي ډیره مار هغه نشي ځوانان هغه ور سالانه کوي چې دا څه په معاشره کې یو اهمیت دا خبره دا خو باید عزت خلک عزت کول ځای وایي دا کومول پکار دی ګوره دا سیده دی اول خبره ده موږ ته چې کوم حکم کوي هغه حکم ته ان شاء الله سم ان شاء الله دا اول کس ګرځه تیار پرون ته مو نه کې مشکل نشته سیده دی اول خبره پستاله لاري کده ان شاء الله لاري پکار یو سنجیده او فهمیده دا رنګ ګام وخت سي چې شپ تکړه مطلب آل پارټیز 2000 پر وسی مثلا لږ سنجیده او فهمیده تجاوز راسي او داسې اعلامیه جاري شي د ضرور وګورئ مراد بردار دا کوم عادت چې وړو د شام والا زه په شی ما بل څه نو زه تاسو ما هغه د ترمن سره شاته ټول بلوچستان خاص کر مضبوط جاګ نو خاطر په اثرات دي څه څه د دې ورته دې ورځې کې سیمه داخل شاپ دلته د زیارت
صاحب وویل په درمه کې څو بچیان یې سره ویل شي سجاج دا نه سم تیاری غواړي سم تیاری چې د کور نه به سکول پاتې کېږي نه به یو کالج پاتې کېږي نه به یو مسجد پاتې کېږي نه به یو مدرسه پاتې کېږي نه به یو جومات پاتې کېږي نه به داسې جمعه پاتې کېږي چې هغه جمعې باندې ستا په خطبه کې د دهشتګردۍ په خلاف خبره کوي دغه سړي ولیو له غلو سم دي ولا نه کوم سړی چې ما تر مخ زړولی دي په پوره زړو سګر شاته پاتې دغه ما دې دوه دغه هلک راوړي دا خلک صحیح ده نو